أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام اتم سپارہ آیت نمبر 159 ان الذين بشکها کسان فرقو چې ټوکړي ټوکړي کړو دینهم خپل دین وکانو شیعا لستا او شیعا ډلې ډلې لستا نیتو منهم د دوی نه فی شیء په هیڅ څیز کې ان الذين بشکها کسان فرقو چې ټوکړي ټوکړي کړي وو دینهم خپل دین نفرقو دا په خپل معنی باندې شي نو بیا مراد پیدا شي چې دین د مشرکینو ټوکړي ټوکړي کړي وو یعنی کوم سیس چې به د طبیعت سره موافق وو نو هغه به دین وګرځاو او چې کوم به د طبیعت مخالف وو نو هغه به دین نه ګرځاو هغه به پرې خودو او یا ګدا فرقو په معنی د فارقو سره شي نو بیا به معنی دا شي دی خپل دین پرې خو دین پرې خو د مشرکانو او یا ترنه مراد چې دین پرې خو بیا ترنه مراد يهود او نصارا دي نو بینه مراد مشرکین دي او بیا کو د فارق په معنی د فارقو سره شي نو بیا به مطلب دا شي چې دی خپل دین بیخي پرې خو نو بیا د يهود او نصارا مراد دي او یا ترنه مراد فرق مبتدعه دي کوم خلکو چې د ځان نه په دین کې سيزونه ورنن باسل دي بدعات شي ورته وي نو یا دغه خلق مراد دي لکه څنګه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها او حضرت ابو هريره رضی الله عنه د حدیث نه معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې بنی اسرائیل دو او یا فرقې جوړې شي یعنی دو او یا فرقې دو او یا ډلې شي او زما امت دا به درې او یا فرقې جوړيږي درې او یا ډلې به جوړيږي كلهم في النار نبی علیہ السلام ټول به جهنم دزي صرف یو فرقه او یو ډله به دسی وی چې هغه د جهنم نه خلاص ډله وی جنت والا ډله وی صحابه ته پوښ کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډله به کوم وی نبی علیہ السلام ته فرمایل ما انا علیه واصحابي په کوم لار باندې او په کوم دین باندې چې زما او زما صحابه دي نو کو زما د صحابه په لار باندې را روان شو کوم ډله چې زما د صحابه په لار باندې روان وي هغه باندې تکینو دغه خلق په دا به خلاص ډله وي د جهنم نه جنت والا وي او نور دا دو او یا فرقې دو او یا ډلې دا به جهنم دزي نو فرمای ان الذين بشکها کسان فرقو چې ټوکړي ټوکړي کړي وو دینهم خپل دین وکانو شیعا او شیو دی ډلې ډلې لستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای نه تو منهم د دوی نه فی شیء په هیڅ کې یعنی ته ستانه د دې اعمال تپوس الله نه کوي دی چې کوم شرک کې مبتلا دي
نو د دې تپوس الله ستانه نه کوي زه تا ورته دعوت ورکړی دی صحیح لار دی ورته ښولې ده اوس منل او نه منل نو دا د دوی کار دی دوی ستا خبره نه ده منلې تا خپل حق ادا کړی تبلیغ هغه دې ورته کړی دی اوس ته د دوی په اعمالو باندې ذمه دار نه د دې تپوس پستانه د دې د اعمالو د دې د شرک تپوس پستانه نه کیږي انما امرهم بشک کار د دوی الی الله الله ته حواله دی ان د دې چې کوم کار دی چې کوم شرک کوي د دې سزا به ته الله ورکی هغه الله ته حواله دی ثم ينبئهم بیا با الله اوخی دوی ته بما هغه سو کانوا يفعلون چې دوی کول ان کوم شرک چې دی کوي د دې بدله به ورته الله جل شانه ورکی ته د دې ذمہ دار نه او ستانه به د دې په باره کې تپوس ځکه نه کېږي چې خپل حق ادا کړل تبلیغ دی ورته کړی دی او صراط مستقیم دی ورته خولې ده من جاء بالحسنه هغه چا چې راوړله بالحسنه یو نیکی نو فله 10 امثالها فله نو د هغه دپاره 10 امثالها یو په لس ثواب دی ومن جاء بالسیئه او هغه څوک جاء چې راتګ وکړو بالسیئه په بدۍ سره په یوې بدۍ سره نو فلا یجزا نو بدله به نه ورکولی کېږي سزا به نه ورکولی کېږي دې ته الا مثلها مگر د دې په یو باندې د دغې بدۍ په یو باندې به ورته سزا ورکولی کېږي وهم لا یظلمون او به دوی به ظلم نشي کولی نو دې آیات کې الله جل جلاله د آخرت د جزا او سزا قانون چې کوم دی بیان کو چې څوک د خپل ځان سره یو نیږي د دنیا نه آخرت ته راوړي نو الله به ورله یو په لس باندې ثواب ورکوي او څوک چې یوه ګناه د ځان سره آخرت ته راوړي نو د ګناه بدله به ورله الله یو په یو ورکوي او د نیکۍ بدله به ورله الله جل شانه یو په لس باندې دا کمه ده یو په 200 الله ورکوي او بغیر حساب ورکوي هغه د انسان د عمل او د اخلاص پورې خبر څومره به اخلاص ډیر وي څومره عمل ښایسته وي دوره چې کوم دی د هغې مقدار چې کوم دی اوچتېږي بل یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړي د نیکۍ اراده وکړله د اراده وکړه چې زه دا نیک کار کوم او دغه نیک کار یې ونکړو بیا ورته هم الله یوه نیکي ورکوي اکثر تبلیغیان وي پاسې یوه په نیکه په اراده باندې یوه نیکي ده دا حدیث کې راځي چې څوک د نیک کار اراده وکړي خو دې بیا هغه کار ونکړي هم خو د نیک کار اراده کړې نو تش په دې اراده ورته الله یوه نیکي ورکړي یو کس د ګناه اراده وکړله او د بیا هغه ګناه ونه کړله نو بیا ورته هم الله د یوه نیکي ورکړي په دغه ګناه نه کولو باندې چا د ګناه اراده وکړله نو الله ورله د ګناه ورله الله نه لیکي خو که ویې کو دا ګناه وکړله نو بیا ورله الله پاک جل جلاله یو ګناه لیکي یعنی سزا به ورله صرف یو په یو باندې ورکوي او دغه چې دی د نیکۍ چې کوم ثواب دی هغه یو په لس باندې کم سے کم وعده الله پاک جل جلاله کړی ده نو د الله رحم دا د الله د قهر نه زیات دی الله ډیر رحیم ذات دی حدیث مبارک کې راځي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له چې کوم سړي د ګناه نه توبه وویستله دا داسې دی لکه چې د اړو ګناه کړي نه د ځمکې نه اسمانونو پورې دا څومره خلا چې دا ټول یو سړی د ګناه نه ډکږي او د الله ته په صدق سره توبه وباسي الله پاک یې معاف کړي خو دلته کې الله جل شانه قاعده دا بیان کړله چې هغه څوک چې یوه نیکي راوړي د ځان سره آخرت ته نو ګورې نیکي کول نه داسې ونه فرمایل چې من جاء عمل صالحا هغه څوک چې عمل وکړي نو عمل یې ونه وي بلکې هغه څوک چې راتګ وکړي په یوې نیکۍ سره آخرت ته دا نیکي د ځان سره وړل دا شرط نیکي دې وکړله خو وروسته دې پسې ګناه وکړله نو د دې نیکۍ ثواب یو په لس الله نه ورکوي یو سړي په چا باندې احسان وکړو چا سره یې ښه وکړو او بیا ورته هغه ښه وریادول هغه ښې ورته زبادل نو په دغې باندې الله پاک سزا خو ورکوي خو نیکي پې یو په لس باندې ثواب ورله الله پاک نه ورکوي دغه رنګ یو سړی د نیکي وکړله برق یې پسې ګناه وکړله نو دغه نیکي ختم شوله یا یو سړی دی هغه ډېر شی نیکۍ کړي دي خو وروسته مرتد شوی دی العیاذ بالله مرتد شو هغه ټولې نیکۍ اوس سوځېدلې د دې وجې نه الله وفرمیل چې هغه څوک چې د ځان سره آخرت ته یوه نیکي راوړي کول نه دي نیکي خو موږ ډېر شي کو
خو نیکی د خپل ځان سره آخرت ته وړل شرط دی چې آخرت ته دغه نیکی ته د خپل ځان سره وړله نو په دغه یوې نیکۍ به درته الله د کم سے کم یو پلس باندې ثواب درکړي. دغه رنګ یو سړي ګناه وکړو نو ګناه یې وکړو خو وروسته یې پسې توبه وباسله نو د دا ګناه د ځان سره د آخرت ته ونړو ګناه ختم شو دلته کې الله دې تپوس هم نه کړي پسې د سره چې چا هم توبه وویستله د ګناه نه نو الله دې تپوس نه کړي دغه ګناه ورته الله معاف یو ګناه وکړو دوه وکړل درې وکړل هر څومره ګناهونه وکړل خو توبه یې ورپسې وباسله نو د دې ګناه په آخرت کې الله بیا تپوس نه کړي. نو من جاء بالسیئة من جاء بالحسنة او دغه رنګ من جاء بالسیئة دواړو کې دا خبره چې ځان سره به آخرت ته وړي کو نیکی دی وړه آخرت ته نو درله الله پاک جل جلاله یو په لس باندې کم سے کم ثواب درکړي او کو ګناه دی د خپل ځان سره آخرت ته وړله نو بیا درله الله پاک یو په یو باندې د هغې سزا درکړي یو په لس باندې نه درکړي. نو نتیجه دا شوله چې نیکی دا به ځان سره آخرت ته وړي صرف کول نه دي. من جاء هغه څوک چې وکړي بالحسنة یو نیکي فله نو د ده لپاره ثواب 10 امثالها یو په لس باندې دی. ومن جاء او هغه څوک چې وکړي بالسیئة یو بدي نو فلا یجزا الله بدل نه ورکوي ده ته الا مثلها مگر د هغې په برابر یعنی یو په یو باندې ورته الله بدله ورکوي. وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کولی. قل وفرمایه د ای پاک حبیبه انني هدانی بېشکه ما ته هدایت کړی دی ربي رب زما الى صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته دینا قیما چې صحیح دین دی ملت ابراهیم حنیفه د ملت ابراهیم علیه السلام حنیفه چې باطل نه حق طرف ته مایل دی هغه دین ابراهیم علیه السلام د باطل نه حق طرف ته مایلو او د ابراهیم علیه السلام دین هم د باطل نه حق طرف ته مایل دی. وما كان او نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه. قل افرمایو ته ای پاک حبیبه ان صلاتي بېشک زما مونځ و نسکی او زما قربانی نسک دا قربانی ته ویلی شي او نسک دا مناسک حج ته ویلی شي د حج کم افعال دي هغې ته نسک ویلی شي او دغه رنګ مطلق عبادت ته نسک ویلی شي. نو قل افرمایو ته ای پاک حبیبه ان صلاتي بېشک زما مونځ و نسکی او زما قربانی و نسکی او زما حج و نسکی او زما ټول عبادت درې واړه معنی ټیک دي. و محیایا او زما ژوند و مماتی او زما مرګ لله خاص ته الله د پاره دی رب العالمین چې پالونکي د مخلوقاتو دی. ابو موسی اشعری رحمه الله فرمایي چې زما زړه غواړي چې دا آیات د هر مسلمان په ژبه باندې وي یعنی دا آیات وظیفه کې هر ټیم دا آیات وي چې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هیڅ شریک نشته دی له د هغه دپاره یعنی د الله دپاره وبذلک او په دې باندې امرتو نبی علیه السلام فرمایي ما ته امر کړی شوی دی چې وانا اول المسلمین چې زه اول د مسلمانانو نه یم زه اول د فرمان بردارانو نه یم زه اول د منونکي یم. نو هر پیغمبر په خپل امت کې ډومبې مسلمان وي ډومبې منونکي وي او نبی علیه السلام په ټول عالم کې چې کوم دی ډومبې منونکي دی. نبی علیه السلام په خپل امت کې ډومبې منونکي دی او دغه رنګې په ټول عالم کې نبی علیه السلام ډومبې منونکي دی. ترمذی شریف کې حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیه السلام نه ابو هریره رضی الله عنه تپوس وکړو چې د الله پیغمبر ته د کله نه پیغمبري نو نبی علیه السلام ورته پلنډو جواب ورنکړ ورته فرمایل وی كنت نبیا و آدم بین الروح والجسد د هغه وخت نه نبی ما چې کله حضرت آدم علیه السلام د روح او د جسد په منځ کې یعنی الله پکې لا روح نو اچولی زه د هغه وخت نه چې کوم دی نبی. بل حدیث کې دی نبی علیه السلام فرمایي چې كنت نبیا و آدم بین الماء والطین زه د هغه وخت نه نبی ما چې حضرت آدم علیه السلام د خټې او د اوبو په منځ کې یعنی د خاوره او د اوبه لا نوی ملو شوي زه د هغه وخت نه نبی یم او الله جل جلاله د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه 2000 کاله مخکې د سوره یاسین او د سوره طه تلاوت وفرمایو.
نو په سورې یاسین کې څه فرمایل وانک لمن المرسلین او بشک پیغمبر ته درا لېږل شو پیغمبرانو نه. نو 2000 کاله مخکې سورې یاسین تلاوت الله جل جلاله په خپل باندې فرمایلی دی. نو 2000 کاله مخکې ته الله فرمایلی دی چې ته د پیغمبرانو نه یې. نبی علیه السلام ته وایي ته د پیغمبرانو نه. یو پیر حضرت جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته نوم واغست. جبرئیل علیه السلام ته عرض وکړ چې د الله پیغمبر ګورستانه ډیر زیات بشر یم او ته ماته نوم اخلي. نو نبی علیه السلام ته فرمایل ته به څومره مشر. نو هغه ورته یو ستوري ښکاره کېږي، یو زه چې پیدا شوم یو ستوري و او دغه ستوري 8000 کاله پس دا ښکاره کېدو به او ما په خپله زندګۍ کې دغه ستوري 2 پیرې لیدلې. جبرئیل علیه السلام ته فرمایل. نبی علیه السلام ته فرمایل چې دغه ستوري دا ته پته دا څوک دغه ستوري زه وم. نو نبی علیه السلام چې دی نو دا په ټول عالم کې اول منونکی دی، په خپل امت کې هم اول منونکی دی او په ټول عالم کې هم اول منونکی دی. لیکن د نبی علیه السلام جسمانی طور راتګ دنیا ته د ټولو انبیا علیهم السلام نه وروسته دی. دې وجې نبی علیه السلام فرمایي چې وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د ټولو پیغمبرانو چې کوم دی خاتم یم. په ما باندې د نبوت سلسله چې کوم دی دا پوره شوې ده، ختم شوې ده، زما نه پس بل پیغمبر نشته دی. نو جسمانی طور نبی علیه السلام د ټولو انبیاو علیهم السلام نه وروسته راغلی دی، روحاني طور د ټول عالم نه مخکې الله جل جلاله پیدا کړی. ان الذين بشکها کسان فرقوا چې ټوکړي کړي دي دینهم خپل دین وکانو شیعا او دوی ډلې لست نیت منهم د دوی نه فی شیء فهسس کې لست نیت پاک حبیبا منهم د دوی نه فی شیء فهسس کې یعنی ته د دوی ذمہ دار نه، د دوی د اعمال ذمہ دار نه. انما امرهم بیشک د دوی کار الی الله الله ته حواله دی. ثم ينبئهم بیا به اخی دوی ته بما هغه څه کانو یفعلون چې دوی کول. من جاء بالحسنه ها څوک چې یو نیکی راوړي، من جاء بالحسنه هغه څوک چې یو نیکی راوړي فله نو د هغه دپاره 10 امثالها یو په لس باندې ثواب الله ورکوي. ومن جاء بالسیئه او هغه څوک چې یو بدی راوړي آخرت ته فلا یجزا نو الله به ورله بدله نه ورکوي، سزا به ورله الله نه ورکوي الا مثلها مگر په مثل د هغې بدی، یعنی بدی یو په یو سزا به ورته الله ورکوي. وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی. قل او فرمایو د ای پاک حبیبه اننی هدانی بیشک ما ته هدایت کړی دی ربی رب زما الی صراط مستقیم نیغ لارې طرف ته دینا قیما صحیح دین ملت ابراهیم ملت ابراهیم علیه السلام دی حنیفا چې بد باطل نه حق طرف ته مایل دی. وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. قل او فرمایو د ای پاک حبیبه ان الصلاة بیشک زما مونځ و نسکی او زما ټول عبادت ومحیای او زما ژوند ومماتی او زما مرګ لله خاص ته الله د پاره دی رب العالمین چې پالونکي د ټولو مخلوقاتو دی. لا شریک له هیڅ قسم شریک نشته له د هغه سره. وبذالک او په دې باندې امرتم ما ته امر کړل شوی دی، ما ته حکم شوی دی چې وانا اول المسلمین چې زه د اول د مسلمانانو نشمه، زه اول د فرمان بردارانو نشمه. ان الذين بشکها کسان فرقوا چې ټوکړي کړي دینهم دین خپل وکانو شیعا او دوی ډلې لستا نه ته پاک حبیبه منهم د دوی نه فی شیء فهسس کې انما امرهم بشک کار د دوی الی الله الله ته حواله دی. ثم ينبئهم بیا به الله خبر ورکي دوی ته بما په هغه څه باندې کانو یفعلون چې دوی کول. من جاء بالحسنه هغه څوک چې راتګ وکړي په یوې نیکۍ سره
آخرت تا فله 10 امثالها نو د لپاره یو پلس باندې ثواب دی ومن جاء بالسیئه او هغه څوک چې راتګ وکي په یوې بدۍ سره آخرت تا فلا یجزان بدله ورله الله نه ورکوي الا مثلها مگر کو ورکین یو په یو ورته ورکوي وهم لا یظلمون او بدوی به ظلم نشي کولی قل انني هداني او فرمایو ته پاک حبیبا انني هداني چې بشک ما ته هدایت کړی دی ربي رب زما الى صراط مستقیم نه غلار طرف ته دینا قیما صحیح دین ملت ابراهیم علیه السلام دی حنیفا چې باطل نه حق طرف ته مایل دی وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه قل ان صلاتي او فرمایو د پاک حبیبا ان صلاتي چې بشک زما مونږ و نسکی او زما حج او زما قربانی او زما ټول عبادت و محیای او زما ژوند و مماتی او زما مرګ لله خاص الله د بار دی رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دی لا شریک له هیڅ قسم شریک نشته له د هغه د پاره و بذالک او پدې باندې ما ته حکم شوی دی و بذالک او پدې باندې امرت ما ته حکم کړی شوی دی وانا اول المسلمین او زه اول د مسلمانانو نه ما سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك